ها باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد دزنا الصرف ولا مسائل هم د شیطاغ شیون ساغا تفاضل سرا زیادتی سرا جایز ندی الا جایز کی سیدن بیدین وی سمانا په مجلس کې اکړه دکړه ور کی یعنی شی بل د شکی ویر کی وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه وعلي بن محمد وهشام بن عمار ونصر بن علي ومحمد بن الصباح قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ السلام ارشاد دا الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء سونا کله د سونی په بدلی کې ویر کې دا بے سود جوړیږي ها کچيري برابر وي کنه او ها شي سمنه خذ انت بسته وخلا وانا اخذ خلندنا تی تسلیم کی کنه غید نه تسلم وکي غید ته تسلیم کی ته تسلم وکي شای وخلی دی کی بے سود نه رسی والبر بالبر ربا اند شتا غنم بدلی کیر کې د بے سود ده الا وها کپناغ د چاغ دی بیا درست ده والشعير بالشعير ربا الا وها د شتا ربش مسلا ده والتمر بالتمر ربا الا وها د شی کجوري وبه قال حدثنا حميد بن مسعد قال حدثنا يزيد بن زريح وقال حدثنا محمد بن خالد بن خداش قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا سلمة بن علقمة التميمي قال حدثنا محمد بن سيرين أن مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد الله حدثاه قال جمع المنزل بين عبادة بن الصامت ومعاوية إما في كنيسة وإما في بيعة إذا دوڑا پچتا کنیسی کیو کا بيعي کیو فحدثهم عبادة بن الصامت عبادة بن الصامت رضي الله عنه تو یہ حدیث بیان کو فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالورق سپینزر په بدلی کې پیغمبر اسلام مخرص کول نه منع کړی همدش توذهب بالذهب والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر قال احدهما والملح بالملح هم د شیمل ولم يقله الآخر وأمرنا أن نبيع البر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا کبه څنګه مو غوړو غانا سکله جنس بدل شدیمو احناف په مذهب کې بیا غنا بعد زیادتی سره شایبل سره خرچای به خیر د پرونه کوي لکه مسله اصل کې دا د کنه شپږ شوندې حدیث کې رسی سونا د سپین زار دی اغه نه الاده مشهور شوندې سپدی کې سود دا دوا شون خو نه وزن دي کنه سونات سپین زر وزن په زری سری او د نور شن کېلی دي کې کېل کیږي یوه پیمانی سره د تلل شي دا څکله ته خرچای سره کی غانا دا تفاضل ور کی کول شي کله څه جنس بدل شي که جنس نه بدل یو جنس بیا تفاضل نشي کول یو ته غنم دی غړیر قیمتي دي خمس دور دي دانه ډاکه دا بل قسم ته غنم دی هغه پوچن دي کم قیمت دی خو بیا به هم ته تفاضل نشي کول داسې نشي چې ته به یو نیم کیلو راکې زه به یو کیلو درکوم ناجایز ده ځکه جنس یو ده او حدیث کې اندار غلی کنه س جیدها وردیها سواء که جید وي او که ردی وي کنه ګټي وي که اعلی وي دې ته هېڅ فرق نشته اصل خبره جنس ته کتلی شي چې جنس یې وي وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا فضيل بن غزوان عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفضة بالفضة والذهب بالذهب والشعير بالشعير والحنطة بالحنطة مثلا بمثل يعني بالکل سرا برابر وي خاص فرق ورکی نوي سمانه فرق ورکی نه وزن او کیل کې فرق نه دی مطلب نه صحیح شوند صفات ورکی کایو سړی ته دا شوق ته چیرې زخی خجوري خالن دی په بدلی کې وزد وا سره کجوري ورکوند مته یو کیلو روګي زخیر د غاټي کجوري ونه خلیمو ولا واړی دي نو دا ناجایز د سنشي کول کوي به یو کیلو کجوري ورکی کا خي کا بادي کسنګي
که به ډېر شوقي کېږي چېرې سودونه ځون باج که نو بیا دې ته به ګوره د سوالې کومې خجورې څه دي د 2 کیلو پېر کول غواړي هغه د چوبنې خارځي کې کومې روپۍ څه وګټي نو هغه ونې بیا واخلي که نه اخې کجورې دي خواښې دي ولې په بدله وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرزقنا تمرا من تمر الجمع پیغمبر علیه السلام موږ ته د ردي کجور هم راکولو کجورو ډېر قسمونه دي ورکې قسمه قسمه خبرې دي یو قسم ته ردي کجورې هغه قیمت کې کام وي خال کې اکثر داسې شوق سره ډېر نه خوري خوند ورکې کام وي نو دا به موږ ته راکولې فنستبدل به تمرا هو اطيب منه ونزيد في السعر ریټ به مو ته زیاتولو او دم به تیز دي په بدله کې مو ته بهترینې کجورې څه میلو شي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلح صواع تمر بصاعين ولا درهم بدرهمين والدرهم بالدرهم والدينار بالدينار سيو صواع يوغا کجوري تر واخلي کنه بادي وي او بلې ښې قسم ته کجوري یو سره میلو کې بدله کې خرج کې دا جایز نه دی جواز بالکل نشته همدا شی ته کچوګۍ څه د تو سره درهم ده دا خو ډېر پول ده نه وه ده او ما سره درهم ونیله ونې خیره ختلې ده ما سره یې بدل که نه کېږي ناجایز ده ما سره خې 100 روپۍ والا نوټ کړک ده چرګه ورسره اللیږي ته والا کوم د دا خېلو سره د غریب پوس موس کړی داسې چل وکړو 2 ورته دیر که دا جایز نه ده ځکه که دا پوس موس شي خېلو سره دې سره مغوره کباب کېږي ګندي ده کړک نوټ سره ده ماغه کېږي خدای شکر سره زیاتي واخلې نو ټولو وازنیو د دې کې نوالي ته یا خوالي ته ردي ته یا چشي ته اعلا ته هېڅ اعتبار نشته بلکې دې کې بس برابره ده خبره د تنده خبره کې څه ولا فضل بینهما الا وزنا صرف وزن په اعتبار سره دې کې زیاتوالی وي باب من قال لا ربا الا في النسیئة ځنه علماو متعلق د ښایي سریبا صرف په نصیحه کې د قرض کې دا اوس د ریبا څه د دیوله قسمونه پېژندل پکور دي چې د ریبا څو قسمه باندې ده اصل کې خو ریبا په 2 قسمه باندې د قرآن کریم کې ریبا القرآن ده قرآن کریم کې د دې بیان راغله ده ریبا مهاجن نه ورته خالی خو بس اصل مطلب دی چې مخکې زمانې کې به خلک شو ته قرض ویر کو که نه ریبا القرض وتیل شي بیا به تیل چېرې د 2000 روپۍ مې تېر کړي دي که نه پلنکۍ تاریخ ته دا موته به راورسوي او دې سره سره د سیانو څه بس 2000 روپۍ به بیا راورسوي زرګون به یې زیاتي راکړي ورسره ځکه چې 2000 روپۍ مې درکړي ګاپ ته دې سره به 1000 روپۍ راکړي 3000 به شي میاشتې بعد ځکه تو سره مې ښېګړه کړې اوس ښېګړې به تاله په ښېګړې ولې نه راکوې نو همداسې چال سره وي سود والو رامیانو بیا به وتیل څخه میاشتې بعد د پره څه نه کو خدای شته کرنه بیا خلوص شي بیا خو در باندې ډبل دی راغلی ده اوس خو 2000 دي که نه 1000 خو باسې راکوي دا خو ورکېتې د دې کې څه خبرې نشته که میاشتې ته در روان نه رسولې که نه بیا به در باندې ډبل خېچوم څه مطلب 15000 بیا راکوي دوګنه شوه که نه یا بیا به نورې دوګنه کولې بیا خاطه دې میاشتې بعد څه ویر نه کړې که نه درېیمې میاشت په راغله بیا وتل چوګنه اوس به څه لرګوني زره کوي دې په بدلې کې 4008 داسې به زر بیا ورکولې بیخي سړی به دوره ډوب شو قرضې کې که نه څه اخر به ځان مړ کړلو زنه سړي څه اوس تختو کوم پله سود خو داسې ده که نه بل سړي وینه ورکې چوس کولی شي لکه څنګه شینه څه وینې چونه چوس کوي دا شی ته ده انسانیت وینه چوس کول د بینکونې غاټې غاټې شینې دي څه خلکو له ښه کوي بس وینې چوس کوي څومره غریب خال دي ورځې په ورځې غریب کېږي خدای شته که مالداره شي خالي روپۍ نه شو بچت کولی حاجي صاحب روپۍ به بچت کړي خپلو ټیپرو مټرو ته پوره کړي دا لویه توره ده ته بیا روپۍ بچت کړي ولې به بچت کړي ځکه څومره سرمایه‌داره خال دي څومره غاټ غاټ خال دي دو خو منفلي کړي د هر ځای کې اجارهداري هندو قایم ده هر ځای باندې د دولت شه ده زور ده چې شه وغواړي مغرټ کې رستی چې شه وغواړي بان کې چې شه وغواړي کلو کې نو ما خفه کېږه څو پورې بینک نظام وي که نه هېڅ کله به کامیاب نه شي او هېڅ کله به غریب سړی پوه نه سېږي خپلو خپو باندې همیشه به غریب کږلو کې خاښې ځون نه شي خلاصول نه یو ښه انداغه سود والا سیسټم ده که نه اوسه پورې چلېږي دې ته ریبل قرآن یل شي بل د ریبل حدیث اوتل شي ریبل فضل اوتل شي هغه داسې وي چې قرض ورس شو ته نه یې ورکوي چوګه
بس طریقه یې داسې چې ګوره دا شی زه تو ته دیر کوم که نه دي په بدله کې دا شی به مو ته زیات راکوي څه مطلب انه تروړې غنم دي که نه ته به سره 12 تروړې بدلې کې راکوي ځکه یې موږ له غنم پنجابیانو نوم راوړي پنجاب والا غنم دي دي والا خو غنم والا غنم مزیدور نه دي موږ تور غنم راوړو اوس داسې نه شي چې دا تور غنم دي دا خړ غنم دي دا زیړ دي دا ودي دي هېڅ نه چلیږي اسلام کې همداسې ته که څوک وایي چې مو له غنم خو لا غونې د هغه نه ډبال دي لا غونې خاغه ده جوسه ده دا نور خو ډېر واړه واړه دي داسې ته نشي کول ځکه چې دو جنس یو د جنس چې شتل شي حقیقت یو د دوړه غنم دي کنار یو ته غنم نه ایل شي څه فرق ورکې نشته صرف وصف کې فرق ته یو اعلی د بل ادنا ده نه د اعلی ولا ادنا ولا دي ته اسلام هېڅ نه دی ورکړي توجه دا به نشي شمرل که بیا چېرته ډېر خامخا شوق څه کېږي چېرې د مو له غنم خو لا غونې کام درجې کې شي زه به داسې چال وکړم څه ښه غنم به راواخله نه بیا د دغه خرڅ که که نه کومې روپۍ څه وګټم هغه باندې بیا ښه غنم واخله که نه نه دا شی ته کول شي خو بناب نه جوړوي نه یو خاندار عباده نه ربا ډېرې معنی دي ښه یو ربا النصیعه ده یو ربا الفضل ده بل ربا الاعمال ده همدا شی ته بله څه ده هر نجایز پورته ربا نه ایل شي لکه څنګه حدیث کې داسې دا لویه ربا ده سړی د مسلمان عزت ښه کي ضیا کي نو کوم دي چې اصل خبرې دي هغه د تجارت ولا خبرې دي که نه سړی زاید شی نشي ورکول او زاید ونه نشي راخیستل بلکې شی به برابر وي که میدان کې د بیه کوله ماسوت موجود و کسانو او ته ورکوله بیا خو یدن بیدن به وکړي او زیاتوله به ورکړي نجایز وي تفاضل که به جنس بدل شي یوه طرف ته ربه شي بل طرف ته غنم دی یوه طرف ته څه دي وریژې دي بل طرف ته دال دي بیا خیر د بې عزتي ورکول شي دالو بدلې کې ته یو مان د ته دوه مانه وریژې ورکول شي ځکه جنس یې بدل د دال زون ته شاید د وریژې زون ته شاید دي خو دا ورکې ضروري ده که نه سندي مجلس کې به شای ونه ناخت چاغد راخلي ناخت چاغد ورکوي ورکې نصیحت څه وکړل ورسته دیر د ورکې وکړل بیا نجایز ده د جمهور همدا مذهب د سریبا نصیحه کې وي او که شی تفاضل حالات کې وي نجایز ده کله جنس وي او علت وي بیا د امام شفیع رحمت الله علیه په مذهب کې علت څه شه ده د دغو شپږو شیانو چې کوم حدیث کې ذکر راغله ده سپینو زرو سرو زرو کې خو دا خبره چې د جنس الاسمان دي که نه ثمن ده روپۍ د قیمت ده او د نور چې کوم خوراک ولا شیان دي کې هغه څه ګڼي چې دایره د قوت ولا شی ده مطعوم شی ده خوړل شي که نه بس کوم د خوړلې ولا شی وي هغه کې همدا مسله جري کېږي ورکې زیاتوله ناجایز ده امام مالک رحمت الله علیه هم دا خبره ده خوا خبره ورکې زیاتي کوي چې د کوم شي کې سود کېږي دا به چې شی د دې لایق وي چې هغه ادخار وکړای شي ذخیره کولی شي که ذخیره اندوز یې ورکې نه کېږي زر خرابېږي یو شی لکه ټماټر شو دا خو نه شي کېدول ډېر ټیمه پورې که نه نو بیا ورکې سود نه چلیږي ښه که ذخیره اندوز یې ورکې کېږي بیا ورکې سود رسي او د مو مذهب کې خبره شه ده چې جنس یې وي صحیح ده که نه باندې ته قدر نایل شي بل شه ده څه قدر یې وي جنس او قدر یې وي څه مطلب جنس خاص یو شوندي لکه وریژې یو جنس شو که نه مولګه یو جنس سونا یو جنس کویله یو جنس اغره نه کولا راوځي د خپل غره نه کولا راوځي د زیاتي نشي بدلول سره کې جنس یو ده او بل شه در کې کیل چلیږي مثال وزن چلیږي صحیح ده دې کې ابن عباس یې ولکم خبره خای که نه ده هغه رای ده وبه قال حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت ابا سعيد الخدري يقول الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار فقلت اني سمعت ابن عباس يقول غير ذلك ابن عباس ياخذني لو بلغ خبرك ولا قال اما اني لقيت ابن عباس فقلت اخبرني عن هذا الذي تقول في الصرف ته د صرف باره کې کومه خبره کې د باره کې مته خبره وښیه که نه اشیء سمعت من رسول الله صلی الله علیه وسلم ام شیء وجدته فی کتاب الله پیغمبر علیه السلام نه د اورېدلی دی که کتاب الله کې د کتلی دی فقال ما وجدت فی کتاب الله ولا سمعت من رسول الله ولكن اخبرني اسامه بن زید دا خبره مته اسامه بن زید خیری ده ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال انما الربا بالنسیئه خدا دی هغه څه د خپل رای د نور زوینه معلومه ده وبه قال حدثنا احمد بن عبد قال انبانا حماد بن زيد عن سليمان بن علي الربيعي عن بالجوزاء قال سمعت يأمر بالصرف يعني ابن عباس ويحدث
ذلك عنه ثم بلغني انه رجع عن ذلك دي خبرنا برجوع کړي ورستا فلقيته بمكة فقلت انه بلغني انك رجعت قال نعم انما كان ذلك رأيا مني وهذا ابو سعيد يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الصرف